من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. در رمضان المبارک دعا شریعتی شوی آخری عشره پاتې ده او د آخری عشره پرې ټول رمضان کې ډېر اهمیت والا ده. د دې امت عمرونه کم دي د الله داسې موقع ورکړه چې په هغې کې د ډېر عمر والا عمل دا په یوه شپه کې دي حاصلولی شي او د آخري عشره کې دا موقع الله موږ ته په دې وجه مرا کړې ده. مخکې په دې دوو عشرو کې کم نقصانات کم کوتاهي زمونې شوي د هغې تلافي او د هغې تدارک پکې هم کولی شو. تېر دوه عشرو کې خلک به څو قسمونه به یې ځنې خلک خو به داسې چې هغې به محنت کړی او خواري به یې کړي او ځان له به یې څه ګټلي وي. ځنې خلک به داسې وي چې هغې به په تاوان کې واقع شوي په نقصان کې به واقع شوي. د روژې چې کوم فایدې دي هغه فایدو نه به دې محرومه شوي یا به نه حاصل کړي یا د غفلت د وجې نه یا د خواهش پرستۍ د وجې نه یا د دنیادارۍ د وجې نه. خو د آخري عشره کې بیا یو موقع ده او په دې باندې به اختتام د رمضان کېږي. بیا د هر چا خپل قسمت دی چې د رمضان په اختتام کې چاته به د جبریل خیرې او د نبی صلی الله علیه وسلم آمین قبول شوی او څوک به د جبریل د خیرو او د نبی صلی الله علیه وسلم د آمین نه بچ پاتې شوی. خوش قسمت هغه خلک دي چې هغې د جبریل په خیرو کې نه دي راغلي د نبی صلی الله علیه وسلم په دغه خیرو باندې آمین ویلو کې نه دي راغلي. بدبخت خلک بد قسمت خلق هغه دي چې د جبريل خیرې ورته رسېدلي او د نبی صلی الله علیه وسلم امین په د خیرو ورته رسېدلی دی. زم په دې ټولو دنیا کې مسلمانانو کې بیا داسې بدبخت ماته نه معلومیږي چې خیرې کړي جبريل امین به ویلي نبی او د هغې د لاندې سره راشي. احساس زمونږ ختم شوی دی، ضمیر زمونږ مړ دی، منګ سره دغه احساس نشته دی دې خیرو کې موږ راغلي او کني راغلي د اخرې موږ ته رسېدلي او کنه دې رسېدلي. بالکل زمونږ حواسو کار پرېښی، زمونږ عقل کار پرېښی دی، موږ څه بالکل څه احساس نشته دی. خو بهرحال یو موقع بیا هم راله، اوس هم موقع شته دی چې دغه مخکې کوم کوتاهي ده د هغې موږ تلافي وکړو، کوم نقصانات چې شوي د هغې موږ تدارک وکړو. آخر 10 میل ډیری نه دي. مخکې سلف علما آی په ټول رمضان کې ویل یو بل ته دا نصیحت کوي. امام ابن الجوزی هغه فرمایي وایي سلف په رمضان کې یو بل ته دا نصیحت کاو چې پلاني عمل ډیر وکا ورځې کمی دي، ورې ورځې کمی دي عمل ډیر وکا فایده به ډیره میلاویږي. یو میاش چې نن په دې وخت کې چې د عمر برکات ختم شوي دي، د قیامت علامات ښکاره شوي دي، د عمر نه برکت بالکل پورته شوی دی. میاشت هفتې زیله راغلې ده، نو ګویا کې موږ چې یوه میاشت تېره یوه هفته ده، اوس موږ ته چې دا یو عشره پاتې ده ګویا کې دا موږ یوه ورځ او دوه ورځې موږ حسابولی شو. دومره زر تېرېدونکې ورځې دي، لہذا اوس 10 ورځې یا 9 ورځې دا یو موقع موږ ته پاتې ده او په دې کې الله عظیم یو موقع موږ ته دا نصیب کړې ده چې په دې کې یوه شپه ده او هغه شپه د 1000 میاشتو نه بهتره ده. الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر
من قرآن په شپه د قدر کې نازل کړی دی. داسې عظیم شپه چې الله پکې خپل عظیم کلام نازل کړی دی. 12 میاشتو کې دا یو میاشت الله ته په نسبت د 11 میاشتو باندې ډېره غوره وه، ځکه خپل کلام نازل کړی دی. او بیا په دې یوه میاشت کې لیلة القدر عظیم شپه ده، دا الله ته ډېره غوره وه، ځکه خپل عظیم کلام پکې نازل کړی دی. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله وی زما اعلان نه دا د الله اعلان دی. داسې نه دی ویلي چې شپه د قدر دا د 1000 میاشتو په شان ته ده، نه نه، خیر من 1000 شهر. د 1000 میاشتو نه بهتر ورته چا ویلي؟ رب العالمین ورته بهتر ویلي دي. چې الله ورته بهتر ویلي د هغې مقابله څوک کولی شي؟ د هغې حساب څوک لګولی شي؟ یعنی سربر 83 کاله د هغې مقدار جوړي، سربر 83 کاله د دې ثواب انسان ته میلاویږي. بیا ستا خپله خوش قسمتي ده چې په دې میاشت کې ته څومره عبادت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې کې څومره کوشش کا، او حال دا دی چې مخکني او وروستني ګناهونه ټول الله معاف کړي. حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے راغلی کان اذا دخل العشر الاواخر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچی کله د رمضان اخیری شپې دا داخل شوي نو احیا اللیل وایقظ اهله وشد المئزر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا شپه رڼوله، خپل اهل به مرایخ کو، خپل بیبیانې به رایخې کړي، را پاسې نن موقع ده الله ته ودرېږئ، خپل ځان له ګټو وکئ، وایقظ اهله، خپل اهل هم را پاڅوئ د شپې. وشد المئزر، خپل ملا به مضبوط وتړله، لنګ به خپل مضبوط کو. روایت د مسلم کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم بارک عائشہ فرمایي کان یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیرها. نبی صلی الله علیه وسلم بدل شپو اخرانو د رمضان کې دومره کوشش او دومره مهنت کاوه چې په نور شپو کې نه دی کړی نبی صلی الله علیه وسلم. او په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي. من قام لیلة القدر، حدیث بخاری کې راغلی، من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې لیلة القدر کې قیام وکړو، باعث پاغه باندې ایمان دی، طلب د ثواب کوي، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکړي ګناهونه به الله معاف کړي. دا یو شپه دا روانه به لسو شپو کې په دې ټولو کې محنت او خواري پکار د الله پټه زمونږ نه ساتلې په دې وجه باندې دا چې موږ په دې ټولو شپو کې محنت کوو، خواري وکړو، دا شپه نه ضایع نه شي. خیر دې که ته ټوله شپه نشي ودرېدلی، صحیح څه خو ودرېږه که نه. خاص کر زه هغه ځوانانو ته وایم چې په دې 20 شپو کې خو تاسو چل ول وکړو د قیام اللیل په باره کې. حالان کې سپینګري کسان به ولاړ په مانځه کې او تاسو به بیا هم تلئ، چل ول به م کوو، کله یو ځای ته کله بل ځای ته، فیسبوکونو باندې په یوټیوب باندې تاسو مصروفه وئ. تکړه کسان یې وئ، طاقتور کسان یې وئ، ځواني الله درکړې ده. په دې کې خو تاسو د لږ شپو کې چل ول وکړو، راشئ اوس ملا وتړئ، تکړه شئ. اوس دا 10 شپې دي یا 9 شپې دي، دا خو په کلکه باندې خو پر اعظم طریقې سره ودرېږئ، الله تعالی پکې خپل خوشحاله کوي. دا مه وایئ چې زمونږ ځواني ده او موږ به آینده کې ټیم به راته میلاو شي. زما ورونو، مرګ د ځوانۍ او دارنګې د بوډاوالي سره تعلق نه ساتي، مرګ خپل ټیم دی. اوس اکثر ځوانان اخلي، په دې رمضان کې څومره ځوانان واغستل، اکثر ځوانان اخلي. لیلة القدر د هغې دپاره ضروري ده چې خامخا سړی قیام وکړي، د شپې ودرېږي. او د هغې علامات نبی صلی الله علیه وسلم ښودلي. علامات یو دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې اکثر د علامات پورې چې کله لیلة القدر تیر شي بیا د علامات دي. حافظ ابن حجر فتح الباری کې وایي اکثر علامات چې کله تیر شي دا لیلة القدر نو راښکاره کېږي. یو دا چې سحر لکه انور راخیږي نو هغه بالکل صفا لا شعاع شعاګانې نه وي. دارنګې دا شپه دا د آرام او سکون او اطمینان وي. بل داسې درمیانه غوندې نه پکې ګرمي ډېره زیاتې، نه پکې یخني ډېره زیاتې. ستوري چې کم دي په دې اسمان کې دا ډېر کم مشتلې کېږي، دا حدیثونه ته. او کله کله
کله کله دا نه چې دا ټول علامه په وزل موجودي نه چې دې یو موجود شي بس دا پورا ده او کله کله به د شپې باران هم کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه ما ته خود له شی ولې القدر او په دغه شپه باندې ما وی په خټو کې سجده لګولا یعنی باران شي په دغه شپه باندې ودغه سره بیا ډیر خلک د اعتکاف اهتمام کوي په مساجدو کې اعتکاف سنت طریقه ده خدا غیر پار موضع دایر پار زی هغه مساجد دی قرآن نه معلوم روان تم عاکفون فی المساجد تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې لہذا اعتکاف د پار صرف او صرف مسجد خاص ته پکور کې اعتکاف نه د ناری نه کیږي نه د زنانه کیږي کم علما چې وای کم خلک چې وای چې د زنانه اعتکاف پکور کې کیږي یو دلیل یو صحیح الاسناد روایت یو صحیح الاسناد د صحابي اثر دا نشته په دې باب کې منتری سو کوئی زبردیز نه اعلان وکما چې پکورونه کې اعتکاف کوي زنانه لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد چاچی او عمل کو زمنګ حکم پاغې نه هغه مردود دی کڅوک په منځبانه دا قیاس کوي چې د زنانو موږ پکور کې بهتر دی لہذا اعتکاف په پکور کې بهتر دی قیاس غلط دی موږ په هر ځای کې کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جعلت الارض مسجدا وطهورا زماره پر ټول زمکه زیاده مسجد دغه منظره او هر چې اعتکاف دی نو اعتکاف پر ځای کې نه کی په خول کې اعتکاف نه کیږي په غره کې اعتکاف نه کی اعتکاف صرف مسجد کې کیږي لکه چې طواف لپاره بیت الله خاص دی لکه څوک دا قیاس کوي چې د زنانو پوز په کور کې بهتر دی لہذا طواف تم په کور کې کوي دا قیاس صحیح دی نه د طواف لپاره بیت الله خاص دی د اعتکاف لپاره مساجد خاص دي او حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی راغلی سنن ابی داود کی اور دارنگی سنن کبریٰ بحقی کی بے اسناد صحیح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی من السنتی لفظوی سنت طریقہ دار او کلچ صحابی من السنتی وی دا ایمان دا شداد نبی وینادا بائی کی باخری الفاظ دادی ولا اعتکاف الا فی مسجد جماعت وفی روایت لا اعتکاف الا فی مسجد جامع اعتکاف نشت مگر پا جامع مسجد کرے یا پاغ مسجد کی جبائی کے دا جمع موز کی دلیش لہذا اعتکاف کرے اور صرف مسجد کی زنانو اعتکاف په کور کې نه کیږي کور کې باغی څه کوي بس نه کوي اعتکاف څه فرض خونه دی ولې د سړي ټول اعتکاف کوي ډیر شي سړي اعتکاف نه کوي په حساب باندې څو کسان په مسجد کې ناس دي نو بس زنانه دې پکې نه کوي کنه ها کور کې را پاسيږي د شپې خپل چې کوم ځای عبادت دی پای کې خلوت اختیاري ځان لواله دی اختیاري تلاوت دی کوي درنګي منځونه دی کوي دعاګانې دی کوي وسلط دی کوي کنه ولیکن بدعات هم اختیار وي چې بدعات اختیار کوي د معتکف د پاره به دغه احکام داري کوم سره چې اعتکاف کوي په مسجد کې اعتکاف نه اول خو نیت پر دغه خالص کوي خالص الله د پاره ریاکاری نه چاته ځان خودل نه انما الاعمال بالنیات اعمال دار و مدار د نیت باندې لیکن احکام والا حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذکر دیا فرمائی السنت للمعتکف بالسنت طریقہ معتکف داد اللہ یخرج الا لحاجت الا لحاجت الانسان لا بد لها منه معتکف سڑے با د مسجد نا نوزی مگر د اغه حاجت تپار چې دا غیر بالکل خلاصې نشتا قضای حاجت لپاره یا غسل مثال به تر هغه ضرورت پیښ شوی دی یا خوراک چاران وړیا بل دسی اهم ضرورت دی نبی اخر د جمعات نه وتل شي لیکن چې دا نه نو د جمعات نه وتل دا به کې نشته دی وی ولا يعود مريضا معتکف سره د بیمار تپوس کم نشي تللی ها که مسجد کې رسو پولی د بیمار دی تپوس یک شي کوله او دارنګي قضای حاجت لپاره روانه پلا رسو کراغه د به تپوس کولای شي خو لیکن بیمار تپوس لبکور تنظیم ولا يمس امراته خپل خزا به نمسکي اغيسه بلاست لګي ولا يباشرها نبرغيسا مباشرت کوي ولا يشهد جنازه جنازه لبم نزي جنازه فرض کی فائدہ نور خلق کی کولی شي لہذا معتکف سره به جنازه لام نزي ګوري ابي ولا اعتکاف الا في مسجد جماعت اعتکاف نشته مگر بجامع مسجد کرے او بل روایت کی ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع جامع مسجد کیا اعتکاف په جامع مسجد کې پکار د کرا په هغه مسجد کې چې پای کې د جمع منځ کیږي په دې کې دوه قسم روایتونه راغلي دي نو تحقیق خدا دی
چې په هر مسجد کې کیږي چې په کوم مسجد کې د جمعې مونځ کیږي، لیکن احتیاط دار چې په هغه مسجد کې د اعتکاف وکړي شي چې پای کې د جمعې مونځ کیږي، ځکه د جمعې مونځ دا فرض عین دی. نو کله اعتکاف کې خامخا به جمعې منزله به زیر اعتکاف کې خامخا څه خلل واقع کیږي. لہذا اعتکاف په هغه مسجد کې کوي چې په کوم مسجد کې د جمعې مونځ کیږي. ها که پاغي بلکې مو کو نام کیږي بخیر دی، لیکن کامل اعتکاف نه ځکه چې خامخا به جمعې منزله بیا راځي. لہذا معتکفین لدا ضروری دي چې هغه بر دې خبرو خیال ساتي. بل کار بدا کوي اعتکاف والا هغه به بي ضرورت ډېر خبره نه کوي چې کپې شپې لګي. زه تعجب کوم خلکو ته چې هغه اعتکاف کوم کوي او په اعتکاف کې بیا په موبایل باندې خبرونه هم ګوري پکې د دنیا د حال به هم ځان خبرې وي. اعتکاف څه معنا وه؟ اعتکاف خدا معنا و چې د دنیا نه ستا تعلق ختم، ستا څه کار چې د دنیا نه حال ځان خبرې خبر دی کنه څه دنیا به ورانه کې ته به څه شی وکړې، ته څه کوم آرمي شي پیچې دې نه بارډر جاری کې چې پلانې کار وکړي پلانې کار وکړي. دیتا د شیطان د سیسی ویلې کې د شیطان وسوسې چې خلک پکې مبتلا کړي او دا لا پکې بل خبره ځنې الکان اعتکاف کوي نو گیمونه کوي په موبایل باندې. دا د اعتکاف هتک ته در مسجد هتک ته در مسجد دی عزتی دا مسخره کولی په دین پسې. اعتکاف دا معنا وا اعتکاف ولا حتی الوس کوشش کوي بی ضرورت خبره ډېرې نه کوي، د دین خبره کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي. وګوره یاد لرئ په دې شپه باندې خاص کر کوشش کوي، په دې شپه باندې لیلۃ القدر کې دې شپه کوشش کوي کم اعمال چې هغې باندې ثوابونه ډېر میلاویږي د هغې اهتمام کوي. 2 رکعات مونځ حدیث کې راغلي که نه، چا چې 2 رکعات مونځ وکړو 100 آیاتونه پکې ولیکل، 100 آیاتونه پکې ولوستل، 100 آیاتونه کتب من القانتین دی ولا خلقونه ولیکلی شي چې کوم خلق قانتین دي الله ته عاجزي کوونکي دي. نو چې تاسو 100 آیاتونه ولوستل ته به د قانتین نه ولیکلی شي او داسې دا لکه چې سره بره 83 سال تاسو 100 آیاتونه لوستلي، 83 سال په خپله اندازه ولګوئ. چا چې 1000 آیاتونه ولوستل کتب من المقنطرین دا به دا خلکو نه ولیکلی شي چې کوم خزانې ځان له جمع کړي، نو ته به دا خلکو نه ولیکلی شي چې 83 سال تا خزانې جمع کړي. څومره عظیم ثواب داري نور. سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایره څومره د اسکار دی پای باندې چې غټ غټ ثوابونه ملاویږي په دې شپه باندې تکې د 3 کالو دو ذکر اسکار او ثواب ته ملاویږي. یو سپاره دی ولوستله پکې د شپې یو سپاره 3 کال چې تا یو سپاره لوستلي په خپله اندازه ولګوئ. ځان مه غافله کوئ زما وروڼو، لږ را بیدار شئ. څومره عظیم موقع ده چې موږ ته میلاو شوې ده په دې شپو کې. یو سپاره تلولي، 2 سپارې تلولي، 3 کاله ځان ته څه وایي او دا مه وایي یاره جي زه خو ستړی کېږم ډېر زیات. تراو کې هم بعضې خلک نه شریکي. دا یاد ترې ګورئ د لیلة القدر د هغې شروع د کوم ځای نه ده او اختتام یې په کوم ځای نه دی. غروب الشمس ماښام چې نور پریوځي د دغه نه شروع کېږي حتی مطلع الفجر د سبا صادق د راختو پورې. څومره غټ ټیم دی په دې کې چې ماښام منسوخ د جمعې څو کې دا هم پکې داخل دی، ماسوتن منسوخ د جمعې څو کې دا هم پکې داخل دی، تراویح چا وکړې دا هم پکې داخل دی. بدبخته سړی هغه دی چې په دې شپو کې هم د ماښام او د ماسوتن لمونځ بې ژبې وکړي. ځوانانو که نور زنۍ نو تراویح کې خو شرکت کوئ که نه؟ سپین ږیرو ته وایي خیر دی لږ تکلیف برداشت کوي، که ته وایي زه ستړی کېږم. زما وروڼو مخکې داسې یو مرحله را روانه سي اوږد ژوند را روان دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ابن ابي مليکه وایي موږ یو پیر دا په خوا کې کېناستو نو به حتیم کې ناستي په کعبه کې خوا کې حتیم چې دی پای کې ناستي وو. ویل موږ ته فقال ابکو، موږ ته ویل ابن ابي مليکه وایي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ویل ابکو وژاړئ فإن لم تجدوا بکاء فتباکو، او که ژړا دله نه درځي په زور وژاړئ. وی ځکه لو تعلمون العلم که تاسو ته یقیني پته وی د آخرت درته پته وی لصلى احدکم حتی ینکسر ظهرو، که تاسو ته د آخرت د ورځې اوږدوالی معلوم وی تاسو کې به یو تن مونځ کړی او دومره اوږد مونځ به یې کړی وی چې ملا به یې ماته شوي وی. خو که تاسو ته د آخرت پته وی
او بیویل ولبکا حتی ینقطع صوتو پتاسی بار سڑی جوڑلی وے حتی چی آواز بے بنشے وے کہ تاسو تر آخر سخت معلومی ہوئی تاسو بدمر جوڑلی وے چی آواز بم بنشے وے. امام حاکم المستدرک کی بے اسناد سید روایت نقل کردے لہذا کلک شے زان مضبوط کئی. آخری و نصیحت دا تکوم دمارنو آخری نصیحت پدی ورزو کی یہ رمضان کی ہم غیر دا رمضان نام خو رمضان کی ہم منگ دی کرے سخیال خاص نہ ساتلے چی منگ دی خپل جب کنٹرول منگا عبادتنا کو تلاوتنا روجی ذکر اذکار صدقی و داغی سرم جب غلطی استعمالو جب نہ کنٹرولو داغی پوجبانی دیکھے نی منگ بلشا لورکو بلشا تے منگ لیگو دمارنو بس کئی نور خپل جب کنٹرول کئی پر دی غیبتون مکوئی دا دین سفیدہ دا نتا تفیدہ دا نستاحل تفیدہ دا او چاہی بچی کیا تا نقصانم نشر سولے بلکہ فیدہ بلشالتا ورکے. زبارن خپل زان بانی رحم وکی خپل زان بانی ترس وکی لگ عبادت زوکم تحجد زوکم تلاوتون زوکم او بیا پا غیبت بانی زبل چاہتا رقی ثواب لگم. تو عجیب غنتی حدیث امام حاکم المستدرک کی نام نقل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یرفع للرجل الصحیفہ یوم القیامت حتی یرا انہو ناجن. وی پورز قیامت پا یو سڑے اغا بخپل صحیفہ خپل عمل نامہ ورکلیشی خلق بدا خیال کئی چکا دے کامیاب شوری تلاوتنا دی روجی دی ذکر اذکار منزنا صدقی زکاتنا حجنا دار شیوب گیلی کلیشی یرا انہو ناجن خیال بدا کئی خلق چی دیکھو کامیاب شو. فما تزال مظالم بنی آدم تتبعه حتی ما تبقى حسنت. لیکن کم غزیتے چی دا خلق سشوے دے اغزیتی با پدی پسی ورپسی شی ورپسی بشی تردی چی یونی کی بم پاتی نشی یونی کی بم پاتی نشی. ویزاد علی من سیئاتهم بلکہ دا چاچی دی بتون کڑی چا سر ظلم کڑے مال ولا کڑے دا غیق گناہون ہم پتبانی دبار شی لگدان بند رحم کول پکار دی. یو پیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تویل صحیح مسلم کی حدیث اتدرون من المفلس تاسو تا پتشتا مفلس سوک دے اغیل المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع. مفلس من کی آت سوک دے چاہا نہ درہم لری نہ سامان لری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة. مفلس غریب سڑے پا قیامت کیا سوک دے چھ قیامت کی رب العالمین پا مخی کی ودری کی منزم ورسرے روجم ورسر دا زکاتم ورسر دے نور نیک عمالم کلی دی ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا لیکن رابش دیوتے کنزل کری دی دیو باری بدنام لگولی دا واکل مال هذا دی باری بال خوڑ دے وصفق الدم هذا دی بلسلی وینتوی کلی دا وضرب هذا پدی بل بانی گزارم کلے دے وحلیم دے دے چاہی غیبت کلے دے بچا بانی بہتانون لگوری دی فیوتا هذا من حسناتی وهذا من حسناتی یو تبم دنی کی ورکول کی بل تبم نا کی ورکول کی بل تبم دنی کی ورکول کی فین فنیت حسناتو نیکی ختم شوی سڑی سا طوری نیکی ختم شوی تشتور پادش وسبت سکی قبل ان یقضى ما علیہ نیکی ختم شوی او دا حقون ندی ادا کری دا خلقو نو اخذ من خطایاهم دا خلق دا حق داران گناون پر واغس لیشی فطرحت علی اغو پدبان بارک لیشی ثم طرح فی النار بیا جہنم توار دو لیشی. زبارنو والی خپل زان ستڑے کوسی جب الگ کنٹرول کئی لگ دا خپل آخرت غم وکی لگ آخرت تا متوجی شئی لگ خپل اوگا جون را پیات کئی اوگا سفر را پیات کئی سے تشتور بزوالتا منگا اس پر اثر نہیں یا بدا بل پار زمینتو نکم بل پار بخوارین کم بل پار خوارین ولی کوئی زان بانی رحم وکی ولی اخبل بدن بانی لگ شفقت وکی بل نیکینی بل شالمور کوئی لگ کنٹرول کئی زان جب کنٹرول کئی پدی مجالس کی دا غیبتون پر دیمہ کوئی دا دروغ موئے وی نور بس کئی نور دا اللہ سر اخبل تعلق قائم کئی. مخ کیا ابتدا کی منگ حدیث تو میرے رمضان کل راشی اسمان طرف نے اعلان کی یا باغی الخیر اقبل اے
طلبکار دا خیرہ مخامخ شابس کا ویا باغی الشر امسک ابلوا کی یا باغی الشر اقصر اے طلبکار دا شر بند شا بس کا دور دا اعلان کی یہ منتر اللہ را طرف لا بس کا نور بند شا راشا اللہ سر خپل تعلق قائم کا غفلت جن بنور پریدو زمارو راشی دا اللہ سرئی دا با انشاءاللہ رنو اللہ نسوال چا اللہ مر توفیق را کی چا دا اللہ سش پی منگا وغا طریقہ بانی ادا کو چا اللہ پی زمون خوشحال شی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم علیہ السلام